بسم الله الرحمن الرحیم دا العلل دی علی ابن مدینی. حسن بصری رحمه الله دا ابو سعید دی توی بن ابي الحسن یسار البصری د والد یسارو او د روایت دا چې د زید بن ثابت اولو یا جابر بن عبد الله دی موالیونو او د دې د والدین مخیره ولکا حسن بصری دا د ام المؤمنین ام سلمہ باندې و لونډي و دا وینځوا کله چې د پیدایش شو په خلافت عمر کې یعنی 202 کال صرف باقی وخا نو د مطلب دا د شیر خواده زمانہ والا کا نو ام سلمہ سکا دا راغله لکا بلکې ام سلمہ په خپل راغله چې تاسو یو کو چې زما دی باندې خیری چې دی زوی شوی دی نو چې راغې نو هغه ام سلمہ ته وی تا ولا هل سمیتی نوم دی ولې خده بلا زه بسنګ نوم کېدم د تا نه بغیر لکه یا ام سلمہ ام المؤمنین نو هغه ویزا وی الله برکت الله دی الله په برکت من نسمیه حسن د الله برکت من زمونږ د نوم حسن کې خلقا حسن بصری ته بیا د روس تل لخوا د په دغه مدینه کې ولکا او دقل ته پاتې کېدل لکا او دغه ته دی وی چې زبر د هر کور ته د امهات المؤمنین تلما کله په چتونو ختم رواني به کول یو به کول بل به کول تر دې هدا پورې ډېر صحابه کرام نه ما اخذوم او کو علم واغست او دارنګ چې دی ډېر دوی د 300 صحابه کرامو چې دی لیدلی دلک او دارنګ دی 130 صحابه نه د روایتونو اغست دلک دا ډېر لوی عالم یو صحابي نه چاته پوسو کو هغه ما نسل ته پوکې سلو من مولانا حسن بصری مولانا حسن بصری تبک ولی فإنه سمع وحفظ سمعنا ونسینا وی منګه هغه اوریدي یاد کړ دی موږ اوریدي موږ نه یې شوی دی لګ 110 کې د وفات شوی دی او پیدایش په بصره کې ولکا د نور احوال با رسول تاسو ته بیانوم لکه د ډېر لوی احوال دي ښا د حسن بصری رحمت الله علیه او دا ډېر نډر انسانو د حجاج بن یوسف پولا مقابله کړل نو حسن بصری بارک اوس وی قال علي بن مديني وسمع الحسن من عثمان بن عفان وهو غلام يخطب د دې سما کړ د عثمان بن عفان نه د لابړو کې يخطب خطبه ویلا د عثمان بن ابي العاص نه او د ابي بکر نه او دارنګ چې ولم يسمع من عمران بن حسين شيئا د حسن بصری سما ثابت نن د عمران بن حسين نه وليس بصحيح چا چې دا ویل چې ولم يسمع من عمران بن حسين شيئا وليس بصحيح دا صحیح ده لم يصح صحیح نه د حسن روایت د عمران نه سما من وجه صحيح ثابت دا وجه چې هغه صحیح یا ثابت دی وزم چې سمع الحسن من جابر آیا جابر نه ورین قال الله بیا ما چې سمع الحسن من ابي سعيد الخدري قال الله ولي كان بالمدينه اياما دی باو کې مدینه کې په اغرض کان ابن عباس البصره چې کله ابن عباس بصره کې استعمله عليها علي رضی الله تعالی الحمد لله ابن عباس التا ګورنل مقرر کړي وخرج الى السفين او د سفين ته وته وقال في حديث الحسن خطبنا ابن عباس بالبصره نغه موږ ته خطبه راکړه ابن عباس بصره کې انما هو قول ثابت ودا داسې دی لکه قول ثابت قدم علينا عمران بن حسين موږ باندې راغی نو موږ نه نور صحابه باندې راغی نو دلته خطبه راکړه دین مراد نور صحابه مراد ها ومثل قول مجاهد اغه خرج علينا علي یعنی علی په معنی راوت لکا نزل ته خرجه منده نو مجاهد خالین دی نو مراد دلته شه دی لکا یعنی صحابه مرادی ها وقول الحسن اغه چې سراقه بن مالک بن جوشم حدث ما هغه ته بیان کړ دی نو هغه څنګه بیان کړ دی خو مکه ته چې وقوله غزا بنا مجاشع بن مسعود موږ باندې مجاشع بن مسعود غزا وکړه نو مطلب څه دی لکا دین مراد ټول صحابه مراد دی لکا دین مراد چې دی هغه مراد نه دی دته چې دی یعنی مطلب دا دی کنه یو سما وی او یو چې دی مطلب چې دی دته خفیف سما وی لکا دویمه خبر دا الحسن لم يسمع من ابن عباس حسن بصری سما نه ثابت ابن عباس ته وما رآه قط او ندل دل له هرگز ولی کان ابن عباس فی البصره په دا وخت ابن عباس بصره کې ومن عبد الله بن مغفل ومن معقل بن يسار ومن انس بن مالك ومن سمره بن جندب وغیر دونم ثابت نه نو اوس کو په یو روایت کې راشي
او دا خبر وي نو ته بدل ته علل نه معلوم کې چې سړو د خسر ناغونه سما ثابت نه ده نو علل کې داخلي لکه تا معلومي چې مطلب دا دی دا سما ثابت نه. ورپسې ګوره وقال حبیب بن شهید وی امرنی بن سیرین وی ما ته حکم بن سیرین چې ان اصل حسن چې زه سوال کوم د حسن ممن سمع حدیثه فی الحقیقه ممن دی هغه چانه چې هغه حدیث اورېده په حقیقت کې. نو قال هغه فسالته ما تن تاسو فقال سمعت من سمره ودا حدیث ما اورېده سمره بن جندب نه لکا. نو قال هغه قال سمره کل مولود هر مولود چې دی هغه مرهون دی به حقیقته په خپل حقیقت باندې یعنی حقیقت باندې مرهون نه غاڼه دی چې سو پر حقیقت شوی نیو لکا تذبحن هو یوم صابه په مرز بدی چې دی د هغه طرف نه بچ دی یو پیسکوره یو ګډ با زبکی. ورپسې وان نبی صلی الله علیه وسلم کل مولود هر مولود چې دی هغه مرهون دی په حقیقت سره تذبحن یوم صابه ويخلق راسه ويسمي سر بولو مخری په مرز باندې انم بول کی دی. او بر روایت سمره بن جندب نے نبی صلی الله علیه وسلم کل غلام هر غلام چې مرهون دی په خپل حقیقت کې تذبحن یوم صابه ويدما یدما منسه یعنی ویني بکی یعنی هغه من با دغه کې بعد وی چې رنگ به پکی او بعد وینا یدما مراد ده چې زب بکی ها قضا قال حمام یدما وقال سید بن ورما ويسمى نم بکی یدما منسه نم بکی دی ښا قال حمام لقتاده كيف يدما نو حمام قتاده ته څنګه یدما قال هغه تذبح الحقیقت حقیقت به د طرف نه زب شي کال کی دعا اکی جنې یو اسم تستقبل او داجها بیا برابر کی د رګونه وغیرہ ها برابر بکی لګه بصوفتن په ونو سرا او بقطنتن یا پروي سرا پون سرا یا په مالوچ سرا اسم توزو او بیا بکی دی الا یافوخ السبی دی بچی په آغا دغه معنی چکم دی لکا کټکړی ویلکا. نو یدما په معنی د یسما دی ښا باجی ویلکا. وقال اغه سئل یونس ان بیت ان السبی یلتخ راسه بدم حقیقته وی آیا دی بچی دا سر بچی دی غلط بلد کی په وینې سره د حقیقي. قال اغه کان الحسن یقول حسن بداوی هو رجس وینه پلید دا کان اهل الجاهلیت یفعلونه جاهلیت کې بداش چل کو چې داغه په سر به وینه مخلا اخرج سے. او د حسن روایت ته محمد بن سیرین نه چې انهما کرها محمد بن سیرین 110 کې وفات ته دیوم 110 کې وفات ته کان یو لتخ چې هغه ککړ کړي شي راس الصبی ککړ کړي شي هغه سر دی بچي بدم حقیقته په وینه د سره حقیقي سره. وان حیاج بن عمران البرجمی قال غوی ابقا غلام لابي یوزل زما دی پلار غلام غو تختید ابقست اذ ابقیل الفلك المشحون او تختید. نو نظر وکزما والد صاحب چې ان قدر علیه لا يقطعن يده کده قادر شپی زما پلار دی ومنتن د لاس پکټ کې او يقطع منه طائفا یاد د سیسه پکټ کې. قال وی فاتا سمر بن جندب فدرذاك له نو سمر بن جندب راغه ذکر وکړه دا خبر دته فقال ما خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خطبه مونږ ته چرته خطبه پیغمبر نه راکړي سو خطبه الا نهانا عن المسلط بلکې مونږه هم نه کړو د مسلینا سمته چې الله صحبه بنه کو سای چا و امرنا بالصدقه مونږ ته حکم کړی صدقه واتا عمران بن حسین فساله او راغ عمران بن حسین تاسو کو فقال مثل ما قال سمرا نو دوم داسې وی لکه څنګه سمرا چې وی د حیاج نه روایت کې هغه عمران نه هغه سمرا بنحوه داسې یو د نحوه یو مثله دی مثله دی بخاری مسلم په نظام چراشی نو د سند لپاره سند تایید جوړیږي. نحوه چې کله راشي نو دا دلته تایید د چې د شیشه د متن د متن سره دی دا د امام بخاری مسلم په نظام چې کله په دا کوئی مثله نو مطلب څه چې دا روایت چې د سند چې د متن چې د غبل متن مطابق دی او نحوه چې وای بخاری مسلم نو مراد دلته تایید د سند. نور علما سوی هغه چې کله د متن تایید په متن سره کې نو هغه وله شواهد نور محدثین وای بخاری او مسلم نه علاوه او چې کله د سند تایید په سند سره وشي د طرق په تعریف په طرق سره نو هغه وله توابع وله متابعات. شیخ سلیم الله خان استاد محترم بوي چې مثله په هغه وخت کې چې لفظ سره لفظ برابر راشي واغی مطلب دی او نحوه چې کله معنی سره یعنی برابر وار راشي دا به شیخ سلیم الله خان رحم الله مونږ ته ذکر کاو. ولم يروي ان الحسن شيئا اگر روایت نه کړي حسن شیشه یقول اغبی قرات فی کتاب سمره الا حدیثا مالو سے کتاب سمره کې مگر ایک حدیث واحد رواه ابن عون مثل يحل الرجل حلال دي سره پان یاکل المیت تا چې هغه خوري مرشه ولا عالم احد رواه نه او زنین مې سوکو
او نه درته معلوم دي څوک چې هغه دا روایت کړي حسن ان د سمره نه ولو رواه احدنا حسن، اگر که یو روایت یو کړي د حسن نه ان سمره نه، صحیح ده که نه؟ لیکن دې د هغې روایت نه کوي لکه دې پورې به بس کو او انشاءالله